ډیورنډ د پوهانو، مورخینو او نظر خاوندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه، شننې او ارزونې. د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو او د ډیورنډ خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په دې اونۍ کې له ډېر قدرمن میلمه ښاغلي حبیب الله جانبدار د سیاسي مسلو شنونکي سره د ډیورنډ په اړه باندې خبرې کوو. تاریخي پس منظر یم ضرور د باید پې خبرې وشي او وروسته له هغه نه چې د حد اقل دغه اوسنۍ موضوع چې را مطرح شوې ده، تېره ورځ په ولسي جرګې کې ځینو وکیلانو ویلې چې حکومت د ډیورنډ پر فرضي کرښه باندې معامله کړې ده. حمید زیلالي دا خبره وکړله او د ننګرهار وکیل ښاغلي قدیر وویلې چې ډېر ژر به د هغو کسانو نومونه هم افشا کړي چې له پاکستان سره یې د ډیورنډ پر فرضي کرښه باندې معامله کړې ده. دوی ټینګار کاوه، ښاغلي قدیر ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ چې کومه لیدنه په لندن کې ترسره شوې ده، دغه معامله ترسره شوې هلته. به هر حال موږ په ننني بحث کې پر همدې مسلې باندې خبرې کوو. د افغانستان د حکومت موقف هم ضرور ده. د افغانستان د حکومت د ملت د استازي په توګه باندې څه ډول موقف باید ولري او د ولس رول هم په دې مسله کې ډېر مهم ده چې څنګه دغه د کرغېړنې کرښې اثرات چې کوم دي، له دغو اثراتو نه د کرښې دې خواته افغانان او اخواته افغانان په سلامت پاتې شي. ډېر ښه راغلاست جناب جانبدار صاحب. ښه راغلاست. ستاسو لنډه مقدمه په د ډیورنډ په اړه باندې څه یي که لږ څه شالید ته وګورو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک صاحب تاسو ته او د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه، احترام او درناوی. باید دې ته پام واړوو چې استعمار په 18مه پیړۍ کې آسیا کې څه پرېښودل، څه یې وکول او د دوی د راتلو انګېزو باندې نه غږېږو ځکه هغه ډېر مفصل بحث ده. خو دا چې دوی د کومو میتودونو نه د خپل حضور د تداوم دپاره او د ولسونو د ښکېلولو لپاره کار ورنه اخیستی، لنډه به هغه ته اشاره ولرو او له هغه نه راوروسته د استعمار د ظلم نتایجو باندې به هم یو څه مکس وکوو. اوله خبره خو دا ده چې کله په اروپا کې خصوصا په انګلستان کې صنعتي انقلاب رامنځته سه او له هغه نه وروسته اروپایي هیوادونو د خامو موادو د منابعو لټون شروع کړ. ارزان د کار لښکر ته اړتیا وه، خامو اومو موادو ته اړتیا وه، ولې بیرته دې ته هم اړتیا وه چې د دغه موادو د پروسس نه وروسته د خپلو تولیداتو دپاره مارکیټ، بازار یا منډۍ هم ولټوي. نو دغه اساسي انګیزې د دوی د لښکرکشیو وې چې د دې سره پخوا کې بیا فرهنګي ځینې طبیعي آثار هم رامنځته کړل چې هلته بیا د پرستیژ و د اعتبار او د حیثیت او د نظامی برترۍ دا مسئله هم په څنګ کې لرل، ولی اصلي هغه محرکه قوه د دغه لښکرکشیو او انګیزه اقتصادي وه. او نن هم په نړۍ کې چې موږ ګورو کوم رقابتونه چې وجود لري د دې انګیزه اقتصادي ده. راځو دې سیمې ته. کله چې په 1838 نه راوروسته یعنې لومړی ځل انګریزانو د افغانستان خواته موخه کړه او تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت کې د موږ د ژمي پلازمینه پېښور و او د شاه شجاع د اول وار پاچاهي په وخت کې د لومړي ځل دپاره چې انګریز هیات د الفینسټن تر مشرتابه لاندې راغی د شاه شجاع دربار ته او هغې دا لیکلي دي چې دا د افغانانو د ژمي پلازمینه وه او د دوی د دربار څرنګوالي باندې هم خبره کړې، د
عسکرو په نظم په ترتیب باندې بالاحصار اوس هم ستا په پېښور کې شتون لري. نو پر دغه بنسټ باندې دا سیمې ټولې د افغانستان هغه تاریخي جغرافیه تشکیلوي. کله چې انګریزان راغله، د انګریزانو د لوی امپراتورۍ دپاره خطرناک رقیب د روسیې امپراتوري وه. یعنې په نړۍ کې د دې دوو امپراتوریو ترمنځ سیالي وه، رقابت و او حتی دښمني وه. او دوی کوشش که چې په ډېر چټکۍ سره سیمې اشغال کی او لیکن مخامخ جګړې ته ځان نه برابراوه. همداسې روسیه په ډېره چټکۍ راغله او د اسیا میانه هېوادونه اشغال کړل او دوی ته د تمدن دپاره د جګړې نوم هم ورکاوه، د مذهبي انګیزې هم په څنګ کې معرفي کولې، خو اساسي علت هماغه اقتصادي و. او په کل کې د بشري تکامل هغه موخه او مسیر دا ډول و چې نړۍ د فیوډالي یا ما قبل فیوډالي نه یا د زراعتي توکو باندې د محوریت له حالت نه عبور کاوه د صنعتي توکو پر محوریت باندې یا د سرمایه‌داري لور ته انکشاف کاوه. صحیح. جانبدار صاحب د تیوریکي بحثونه خو د سیمې په اړه باندې بیخي دقیق تاسو درست وفرمایل، اما دا چې بیا انګریز دا وپتېیله چې باید لاړ شو افغانستان ته، هلته تزاري روسیه هم په یو ډول باندې د دغه سیمې د اشغال فکر ورسره و چې څنګه به لاندې کړي، هغه د ستراتیژیک موقعیت په اساس باندې چې دا سیمه مهمه وله. نو کله چې انګریز سیمې ته راغی بیا څه وشول؟ یعنې دا تعامل څنګه بیا رامنځته شو؟ نو اوله خبره خو دا وه چې د رنجیت سنګ سره دوی دا هغه وکول، د لومړۍ جګړه د انګریزانو د افغانستان یو مثلث دوی تشکیل کړي چې انګریز، رنجیت سنګ او شاه شجاع. نو دا د کندهار لارې نه راغی او په درې محاذونو کې دا جګړه دوی پیل کړه چې د شاه شجاع استدلال دا و چې د تخت و تاج وارث دی ده د امیر دوست محمد خان په مقابل کې. ولې دغه نه مخکې یوه ډېره جالبه قصه دا ده چې د قلات خان ته د انګریزانو ځینې جنرالان ورغلي وه او ورته ویلي وو چې موږ غواړو افغانستان ته لاړ شو او د تاسو هغه پکار ده چې د مواشي او آسونو ته او کاروانونو ته د پروړې او د وښو د دې د اکمالاتو اړتیا وه، نو دوی د هغه مرستې ته اړول. نو هغه وایي په ډېره عجیبه پوښتنه ترې وکوله، شاته یې تکیه وکړه او ورته ویلي چې تاسو افغانستان ته ځئ. په یو ډېر عجیب شکل دا پوښتنه وکړه چې دا انګریز جنرال ورته ویلي چې ولې ګریټ برټن نشي کولی چې افغانستان ته، یعنې برټانیا، ستره برټانیا نشي کولی چې افغانستان ته خپل لښکر ننباسي او لاړ شي. وایي ده ورته ویل چې نه، زه دا نه وایم چې تاسو نسئ تللی، تللی خو سئ، خو بیرته به څنګه راځئ. او هماغه د خان قلات خبره رښتیا هم سوه. برایډن قصه خو تاسې اورېدلې ده، دا تکراري دي، د موږ ولس له دې خبرونو خبر دي، وخت به یې په دې نه ضایع کوو. نو بیا دویم ځل چې دوی د انتقام دپاره راغله، کابل کې یې چارچته وسوځوله او یو هغه لیکلی ده دا په بي بي سي کې زموږ او ستاسو یو افغان ترجمان و، د نوم یې دغه لحظه کې راسکه زرمت، د زرمت زرمروال صاحب، هغه خپله اوس وفات سوی، هغه ریسرچ کړی ده. بیا هلته د یو انګریز عسکر نقل قول یې راوړی، فکر کوم فریزر څه داسې نوم یې ده، او هغه لیکي چې موږ د وحشیانو او د نشایانو یوه ډلګۍ وو چې لاړو او چارچته تخریب که، اور م واچاو او تر 12 کلن نه پورته نارینه چې ودام وژل او په ښځو م تجاوز کوه. خپله اعتراف کړی، خپله په ډایري کې دا لیکلي دي چې دا بالاحصار نه وخته څوک چې مهاجر سوي وو د کابل د دې ښار د شاوخوا نه په هغه پنډغالو باندې دوی حمله کړې وه. یعنې ځینې قصې خو حتی لا نوشته سوي هم نه دي، سینه په سینه را انتقال سوي، او دا خو بیخي مستنده خبره ده. یعنې په دې په ډېر وحشت سره استعمار هغه وخت دغه سیمې لاندې کولې، او هغه دا معنی نه لري چې اوس موږ د برټانیې موجوده حکومت له ګریوانه را کلک کړو چې
خو دا په تاریخ کې چنګیز هم دغسې یعنې دغه د استعمار کړنو بالاخره دا مقاومت را ایجاد کړي، د افغانانو مقاومت را ایجاد کړي. اوس عرض دا ده عرض دا ده چې دوی کله دلته راغله نو د هندوستان د ساتلو لپاره دوی ته په چار وه چې د روسیې سره په یو تعامل کې واوسي. هغه تعامل کې دا معنی چې ځینې سیمې باید داسې واوسي چې نه روسیه ورته راسي او نه دوی. دا خو د دوی نیت و، حایلې سیمې باید رامنځته شي او حایل یا بفر سټیټ چې دوی ورته وایي. نو پر هغه مبنا باندې اوس ګوره که تاسو وګورئ د چین سره زمونږ پوله تقریبا د څه باندې 80 کیلومترو په عرض باندې هغه لرو، هلته پوله لرو. ولې خو کېدای شو چې مثلا د خو نه روسیې راغلی وای او دا د دوی په تصرف کې وای، خو دا دوی دا پچیلې وای چې د بریتانیې لښکر باید د روسیې د لښکر سره یو بل ونه ویني، سترګو په سترګو نه سي او یو په بل باندې ډز ونه شي کولی، یعنې یو حایل منځ کې وي. دا خو د دوی تصمیم و. ولې د افغانانو چې دلته په پیړیو پیړیو حکومت کړی و، یعنې له لودیانو نه یې چې راونیسي بیا او راځي پسې تر سوریانو پورې او همداسې بیا پسې ابدالیانو خو دا راوروستیو وختو کې هوتکیان. نو دلته خو د افغانانو حکومت و مخکې له نه چې اروپایي استعمار راسي یا له شماله یا له غرب و شرقه. ولې افغانانو په دې ځای کې خپل حکومتونه درلودل، خپله اداره یې درلودله، خپله زندګي او خپل فرهنګ یې درلود، چې هغه ډېر د ویاړ خبره هم ده او موږ باید په هغه کې زیاتې څېړنې وکړو. او د تاریخي لحاظ باندې هغه د افغانانو حق هم چې په دې جغرافیه باندې ده همدغه بحث ده چې موږ دلته ژوند کوو او دلته مو حکومت درلود، امپراتوریان هم درلودې، په دې ځای مو حکومت کړی، خلک هم پراته دي پکې. جانبدار صاحب اوس تاسو د حایل یا د بفر سټیټ خبره وکړله. ډیورنډ چې رامنځته شو هدف دا و چې په حایله سیمه د انګریز د امپراتورۍ او د روسانو د شورویانو د امپراتورۍ ترمنځ رامنځته شي، او کنه د حایله سیمه باید د افغانستان او د انګریزانو ترمنځ رامنځته شي. بحث که د حایله سیمې کوو یا د بفر سټیټ کوو، بیا خو نو دا لوی افغانستان بفر سټیټ ده. بیا ډیورنډ خو بله خبره ده. د ډیورنډ یعنې منظور اوس راځو هم دې ته ول عباس راټولو د ډیورنډ چې دا بیا د امیر عبدالرحمن خان اول خو لغه نه د ګندمک معاهده اصلا هغه ډېره خطرناکه او خبیثه معاهده وه یا موافقت نامه وه. نو لغه نه راوروسته بیا د عبدالرحمن خان سره په 1893 کې دغه توافقنامه ادعا کېږي چې سوې ده. د تا سوال ډېر په ځای په دې ده چې دلته نو بیا سوال تنها د دې نه ده چې بفر سټیټ، دلته پوښتنه دا وه چې دوی غوښته دغه عظیم قوت د افغانانو چې همیشه په دې سیمه کې حکومت درلودلی او د دواړو امپراتوریو ته یو ډول د دوی د پرمختګ د مخنیوي یو ځواک بلل کېده. نو د دغه ځواک د ځپلو او د ویشلو او د کمزوري کولو لپاره دوی ځینې میتودونه وکارول چې په شروع کې ما عرض وکاوه چې استعمار هغه میتود دی بیلکه او ایلکه یا ډیواید ان رول. دا په څو استقامتونو کې کېده. یو دا چې په خپله په ولس کې تفرقه واچوه چې هغوی سره مواجه سي په قومي لحاظ، په مذهبي لحاظ، په ژبني لحاظ. دا یو تکتیک و. بل دا چې یو جغرافیاوي هغه پکې راوله ویش چې دوی ونشي کولای په هماهنګه یا په همغږي توګه باندې د خپلو ګټو نه او د خپلو هویت نه او د خپلو پولو او د خپلو ځمکو نه دفاع وکړي، د استعمار په وړاندې مقاومت د استعمار په وړاندې ونشي کولای. نو په دې ترتیب سره دوی ته دا دوی وپتېله چې دا د ډیورنډ د کرښې تجویز وړاندې کاندي او هغه سیمې هم داسې نه ده چې دوی په یو وار دا وړاندې کړي، په کرار سره سټیپ بای سټیپ یا قدم په قدم باندې دوی حتی د هرې قبیلې سره او د هر خیل سره د علیحده تعامل په رامنځته کولو سره، حتی د هر مولا سره علیحده یو د جوړجاړي لاره نیول. په دې ترتیب دوی وکولی شو چې په دې سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي یا توسعه او پراختیا ورکړي، سره له دې نه چې ډېر شدید مقاومت په مقابل کې موجود و. همیشه افغانانو د استعمار مقابل کې خپله توره له تیکې راایستلې وه. دا ویاړ د افغانانو په برخه ده په تاریخي لحاظ باندې او په حقوقي او شرعي لحاظ هم دوی حق درلود چې د خپل کور او د خپل کلي او د خپل ځمکې نه دفاع وکړي. نو هغه دفاع بیا د هندوستان د ځینو ارتجاعي ځواکونو
او د رنجیت سنگ او د دیو په مرسته باندې دوی وکولای شو چې پېښور لاندې کړي او کوټه هم لاندې کړي او بیا واته ایجنسۍ چې بیا وروسته را جوړې کړې چې عمدتاً دا د ډیورند کرښې سره پخوا کې پرتې وي او هلته دوی پولیټیکل ایجنټ ورته توظیف کړي پولیټیکل ایجنټ یا سیاسي نماینده او یا که لږ ذره مشخصتر و یعنی سفیر یعنی خپله انګریز هم دغه سیمې داسې نه وې منلې چې دا به د ده تر واک و ځواک لاندې راځي نو ځکه یې په هغو نومونه د ایجنسیو کېښودل د پولیټیکل ایجنټ منطق هم دا و چې دوی ورته یو استازی درلود او استازی ورته درلود بلکل همداسې او د اف سی آر قانون په هغه ځای کې و یا د فرانټیر کریمینال ریګولیشن هغه باندې دا هغه یو قاعده یې ورته وضع کړه چې هغه ډېره ظالمانه او ډېره وحشیانه اوس هم ډېره بیخي د شرم وړ خبره ده که مثلا یو سړی به د یو قوم مرتکب دی یو ضد استعماري عمل څه نو د هغه قوم چې هر څوک به دوی ته په لاس ورغل هغه به یې ګرفتارولو په جیل کې به یې اچولو او سختې جزاګانې به یې ورکولې او تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې استعمار دومره ارتجاعي وحشانه روه کوله چې د باچا خان خو تقریبا که ووایو چې نیمایي عمر خو نه یعنې د عمر له 3 حصې نه زیاته په جیل کې تېره کړه او د هغه جرم څه و جرم یې دا و چې ته ولې مکتب جوړوې مکتب یې جوړاوه هغه غوښتل چې د افغانانو اولادونه باسواده سي او اصلي په دغه تور باندې به دی کش کاوه جیل ته او سره له دې چې د هغه د خوځښت یا غورځنګ د عدم تشدد پر بنسټ باندې مبتني و او چاته ضرر نه رساوه منفي مقاومت یې کاوه نو د دې سره سره هغه د استعمار خو له جګړې نه زیات په دې مسایلو نه ډارېږي له تعلیم نه ډارېږي له باسوادي نه ډارېږي چې خلک خپل حقوق پوه چې پوه شي بیا خبره خرابېږي جانبدار صاحب غواړم ورو ورو د بحث اوسنیو شرایطو ته یې راولو تاسو ډېر ښه پیلامه ورکړل د بحث ته اوس ستاسو باور څه ده چې افغانستان د جغرافیې وارث هم په تاریخي لحاظ هم په حقوقي لحاظ او هم په شرعي لحاظ باندې د جغرافیې وارث تاسو افغانستان ګڼئ او که نه بیا خواته جغرافیه خبره کوم که نه داسې خو کاشکې دی چې داسې پوښتنه نه وای کړې تاسو دا ګڼئ که نه ځکه چې دا سوال نه پیدا کېږي دا اوس داسې معنا لري چې یو سړی راسي او تا نه دې دا بچي بیل کا ته دا منلی سې دا ګورم ملتونه چې تشکیل سوي دي که موږ دغه سیر د تکامل د هیوادونو د هیواد جوړونې یا هغه اوس چې ورته نوي اصطلاحات کارول کېږي نیشن بلډینګ او سټیټ بلډینګ یعنې چې دا موږ وګورو چې څنګه هیوادونه جوړ سوي دي څنګه دولتونه جوړ سوي دي او په نورو سیمو کې د دغې مځکې د کورې څه ډول سیر یې طی کړی ده او دغه بحث ارتباط پیدا کوي مستقیما د حقوقو سره خصوصا حقوق بین الملل سره چې دا څه وایي څنګه رامنځته سوي دي او وروسته له دویمې نړیوالې جګړې نه ټول هغه معاهدات توافقات او یاداشتونه یا میمورندومونه چې د هیوادونو یا د قبایلو ترمنځ شوي وي چې هغه عادلانه نه وي یو طرف پکې اقرار کړی وي یا بل طرف د زور نه کار اخیستی هغه ملغا اعلان کړي یعنی موږ وګورو دې مسئلې ته د څو زاویو نه اول د بشري لحاظه دویم د حقوقي لحاظه دریم د سیاسي او جغرافیایي لحاظه یعنی که بشري لحاظه ورته وګورو د انسانانو د ژوند په اوږدو کې همیشه ژوند داسې و چې د یوې وینې د یوې کورنۍ او د یوه نوم نشان خلک دوی همیشه سره په ارتباط کې ژوند کړی ګډ ژوند یې کړی مشترک ملکیتونه یې درلودلي دي او دوی همیشه مشترک کاریزونه او چینې لرلي دي نو هیڅ وخت خپله خو یې طبعا نه دي غوښتي بل چاته هم دا وخت نه ده ورکړی چې دا کورنۍ دې څوک وویشي یا بچي دې له چا نه څوک واخلي سره بیل دې کاندي اوس په اروپا کې نوی قانون دا ده چې هغه فامیلی یونین ورته وایي یو سړی که مثلا مهاجر سي د هغې کورنۍ هم راولي ورسره یو ځای او دا هیڅ عقل و منطق نه مني چې ته یو واحده کورنۍ واخلي بیله یې کړي څونه ظالمانه ده اجازه راکړئ جنابدار صاحب دا سوال بل ډول مطرح کړم حکومت د افغانستان اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت د ښاغلي ډاکټر صاحب غني په مشرۍ باندې ځان د دې خاورې وارث ګڼي ستاسو باور څه ده دا پوښتنې خو د تاسې دي دا داسې دي چې ډېرې سیاسي پوښتنې دي تر دې چې تاریخي او علمي واوسي یعنې زه داسې هېڅ فکر نسم کولی چې یو سړی د افغاني
او دی ځان د خپل خاورې د خپل تاریخ د خپل د پلار نیکه د شملې وارث ونه ګڼي دا عقل نسی منلی. نو وخت چې دا مسله حل شوله دا تعامل تاسو ته څنګه ښکاري؟ اول خو دغه تعامل چې په دې وروستیو کې را ایجاد شوی دی د کوم ډیورنډ په تعامل؟ کرښه باندې د ډیورنډ د مسلې سره چې کوم تعامل را ایجاد شوی دی هلته پاکستان لګیا ده اغزن تار جوړوي خندقونه جوړوي له بل خوا نه په ولسي جرګه کې وکیل صاحبان د ملت استازي وایي چې حکومت د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې معامله کړې ده. نو که وارث ځان ګڼي بیا معامله ولې کوي او که نه دا یو هغه بېل بحث ده چې مطرح کېږي؟ ښه اول خو توقع دا ده چې د موږ محترمې او درنې رسنۍ کوشش وکړي چې مستند بحث وکړي. یعنی که دوی وایي چې داسې تعامل سوی نو اول خو دغه صرف د یو اتهام په حد کې ځکه ده چې چیرته سوی څنګه سوی د کومو مندرجاتو کله که یوه موافقه یا یو تعهد یا یو پیمان د دوه هیوادونو په منځ کې کیږي هغه خو داسې نه ده چې په خوب کې یو بل سره معاهده کوي. هغه خو هیئتونه راځي بحث کوي هغه مواد وي یو متن وي یو دلایل موجود وي. دا خو صرف د یو اتهام په حد کې یوه خبره ده چې ښه د حکومت موافقه کړې که چې موافقه کړې بیا د حکومت پکې څه ګټه ده. یعنې معمولا دغه پدرام خیل و دغه تجزیه طلبان داسې خبره کوي چې ګویا دا د ډیورنډ په کرښه باندې که موږ ډېر زره موافقه وکړو د پاکستان به موږ عفو کا ذاتي به نو د دوی له غلامۍ نه موږ خلاص یو دلته به جنګ جګړه نه وي. په داسې حال کې چې دوی په دغه باندې نه پوهېږي یا ځان نه پوهېږي چې د پاکستان جنگ په ډیورنډ نه ده د پاکستان غوښتنه په ډیورنډ نه ده. ډیورنډ کرښې پورې عملا دی په نظامي سیاسي اقتصادي لحاظ باندې مسلط ده او اوس د اغزن تار هم درته تېروي. د هغه سوال دا ده چې دی باید دغه خبره موږ پرېښوده مخکې باید کړې وای چې هرات د هندوستان دروازه ګڼل کېده. اته وارې د همایون په وخت کې او د کامران په وخت کې هلته د یار محمد خان دغه و دا وزیر دا د ایران له خوا نه حمله وسوه او د انګریزانو په دفاع کې ورغله د پاټنجر قصه به تاسو لوستي چې هیرو اف هرات دوی علاقه درلوده چې د هرات نه دفاع وسي ولته د روسیې او د ایران د نفوذ مخه ونیسي. ولې دوی دا ګڼله چې د هرات د هندوستان دروازه ده. د پاکستانی جنرالانو ذهن چې د ساړه جنگ د رسوباتو نه ډک ده هغه د انګریزي استعمار ځینې تاریخي واقعیتونه او امکانات هم د دوی په ذهن کې همیشه تداعی کیږي او د پاکستان د ستراتیژۍ د عمق نه مو جلوګیري کړې. زه یو بحث مطرح کوم تاسو مخکې ویل چې څه شوي دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی لالی حمیدزی خو تاسو پېژنئ مشهور وکیل دی د افغانستان او ښاغلی حاجي ظاهر قدیر خبر هم دغه ده او د تور پورې کړی دی چې ډیورنډ فرضي کرښه باندې په لندن کې معامله شوې ده. زما مطلب دا ده چې د ولس باید پوه شي حد اقل حکومت ته په کار نه ده چې په دې ارتباط باندې وضاحت ورکړي. حکومت دلته ازغن تار کش کوي پاکستان حکومت په وړاندې متاسفانه په هغه ډول سره چې د افغانانو توقع دغسې غبرګون نه ښیي. فکر نه کوئ چې دغه مسایل واضح شي؟ زه پوښتنه نه کوم وایم ستاسو نظر څه ده چې دغه مسلې په ارتباط باندې حکومت باید واضح دریځ ولري او که نه؟ خپلواک صاحب ته خو داسې پوښتنې کوي چې د هغو ځوابونه ساعتونه وخت غواړي او په ضمن کې د ما له سویې نه جګې پوښتنې ته مطرح کوي. دې ته باید ځینې تاریخ پوهان په ګروپي شکل ځواب ووایي. دا د یوه سړي ځواب هم نه ده. ولې دونه زه درته ویلی سم که زما شخصي نظر غواړي زه خپله په حیث یو افغان او په حیث د حقوقو د یو شاګرد په دې زه پوهېږم چې دغه کرښه ظالمانه ده غیر مشروع ده استعماري ده او دا کرښه هیڅ ډول عدالت په سیمه کې نه تنها چې تامینولی نشي بلکې قرباني کوي. ځکه چې تاسو د اروپا تجربې ته وګورئ په خپلو منځو کې جګړې وکړئ لیکن نن پولې نه لري سره او حتی پیسې هم یو دي. زمونږ جغرافیایي زمونږ تمدني حوزه چې دا باید په واقعي معنا تمدني حوزه سي. یعنی په دا معنا چې دلته د ولسونو د ویشلو لپاره چې د استعمار میراث ته کار ونسي برعکس د ولس د وسلولو دپاره د ملت د یووالي د تحکیم دپاره باید نظر هم څرګند سي او اقدامات هم وسي. اوس نو عرض دا ده چې د حکومت مکلفیت په قانون اساسي کې مشخص ده.
د اغزن تار مسله دا د ملت سوال ده او دا تنه د کرښې د یو طرف خلکو سوال نه ده. کله کله موږ غواړو چې د نورو په حقوقو کې تصرف وکړو. هغه څوک چې د کرښې هغه غاړه پراته دي هغه هم افغانان دي او د هغو هره لوی ځمکه مالک لري، قواره به لري، سند به لري او باندې میشت ده کرنه پې کوي. نو بنان د هغو د حقوقو نادیده ګڼل یا له نظره غورځول دا په خپل ذات کې بیا دویم ظلم ده. بنان سوال باید داسې مطرح سي چې د کرښې دواړې لوري ته چې کوم افغانان پراته دي د دوی نظر څه شی ده، د دوی غوښتنې څه شی دي، د دوی حقوق څنګه باید په دغه موجوده نړیوال حقوقي سیستم کې تأمین سي او د دې کومې معقولې لارې چارې دي. یو خدا ده چې موږ د یو پیښې په اساس باندې غواړو دغه نه سیاسي منفي بهره برداري وکړو، دفتن خبره رئیس جمهور ته راجع کړو یا دفتن یو شخص ته چې پلانای په دې کې ښکیل ده، سند هم موجود نه لري، دلیل هم معجم مثلا موجود نه. نو عرض دا چې نه، پښتنه باید ډیره جامع وي او افزاري او سیاسي استفاده ترې ونشي. د افغانستان جمهور رئیس په دې وتوانېده چې پاکستان تجرید کړي چې مخکینی جمهور رئیس په دغه باندې ونه توانید، نیت به و لیکن دته دا چانس مساعد سه. نو بنان امیدواري ډیره زیاته ده، پرمختګ ډیره کیږي، افغانستان کامیابیږي، آینده ډیره روښانه ده. ملت باید یو موټی او د خپل حکومت شاته ودرېږي او ملاتړ وکړي. ډیره من جنابدار صاحب تشکر کور ودان چې بحث کوي سره مننه. تاسو سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، تاسو ملتیا مننه کوم. خبرونه مو پای ته ورسېدله، تر بیا ملامت شئ.